السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو ملګری د کرکټ لور په نوم باندې اکاونټ وایي چې ډاکټر صاحب خلک وایي چې انزایټي او پینیک اټیک د دې علاج نشته چې څه ټایم پورې میډیسن استعمالوي ټیک به وي هغه چې پرېږدي بیا راځي. پلیز په دې ویډیو جوړه کړه. داسې ده که پینیک اټیک دي که انزایټي ده تاسو چې کوم میډیسن خبره کوئ زیاتره موسټلی په دې کې چې کوم اس آر آی ډرګز استعمالیږي یا انټي ډپریسنټ کوم ایلوپیتھک ډرګ استعمالیږي د هغې میکانیزم هم څه داسې دی چې ته میډیسن یوز کوې تا ته به فایده درکوي تا ته به ارام درکوي خو چې څنګه میډیسن پرېږدي نو زیاتر کیسونو کې هغه ریپیټ کېږي یا ریکرنس د دغې بیمارۍ کېږي. چونکې هومیوپیتھک کې داسې نه کېږي پراپر طریقې سره یو ځل یو مریض کور شي نو چې تا ته بیا هغه شان اکسپیرینس یا هغه مسلې مخې ته نه راغلي چې د کوم سره تا فیس کولی یا تا تېر کړي دي یا ته تېرېدي نو دا مسله نشته تللی. خو که بیا هم چاته داسې کېږي نو تاسو کوشش کوئ چې خپل قریبي هومیوپیتھک ډاکټر سره په دغې سلسله کې تاسو رجوع کوئ او د هغې سره ډسکس کوئ چې یاره ماته د اپینکس اټیکس ریکرنټ بیا وشو نو د هغې دپاره چې هومیوپیتھک او پروټوکول داسې دي یا میډیسن څه داسې دي چې هغه تاسو ته بیا د هغې نه بعد کې چې کوم ټریټمنټ وی درکړي هغه به کور کېږي او اکثر دا ولې کېږي دا په هغه صورت کې زیاتره کېږي چې مریض ته لږ ارام راشي دوباره ډاکټر ته لاړ نشي دوباره خپل سیشن ونه کړي د هغه سره دوباره چې کوم میډیسن وي هغه یې یوز نشي په خپله مشوره باندې یا په خپله مرضۍ باندې چونکې په خپله مرضۍ باندې اکثره مریض خپل علاج پرېږدي نو د هغې د وجې نه داسې کېدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو علاج شروع کړئ نو ډاکټر په مرضۍ باندې د ډاکټر په مشوره باندې تاسو علاج پرېښودلی شئ چې څومره ټایمینګ تاسو ته هغه وښیي چې دونه ټایم دا میډیسن یوز کوي بیا مه استعمالوئ د هغې نه زیات هم مه استعمالوئ او د هغې نه کم هم مه استعمالوئ نو انشاءالله ډېره زیاته فایده ورته کېږي. دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.